الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكين. رواه البخاري. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، مسائل رمضان کورس کې تاسو ټول حضرات ته خوش آمدید، بخیر راغلی. نن په دې سبق کې به مونږه د کفاره حواله سره مسائل ارز کوو. ان یو کس کچېره روزاونی سره روزې نه پس هغه امبستری کوي یا خوراک سکاک کوي، نو دې باندې بعض صورتونو کې کفاره راځي او بعض صورتونو کې کفاره نه راځي. کفاره مطلب دا ده هغه به د 61 روزې نسی 60 روزې به د کفاره په بدله سره او یو روزه به د دې قضایي کوي. نو کله انسان روزه ماته کی روزه په وخت کې، نو بعض صورتونو کې په دې باندې کفاره راځي او بعض صورتونو کې کفاره نه راځي. کوم صورتونو کې کفاره راځي کوم کې نه راځي، نو دې حواله سره مونږه مسائل ارز کوو. مثلا ایک فقها لیکلي دي چې روزه کفاره د پر دا خبره ضروری ده چې کوم سره روزه ماته کی غم بالکل مکلف وي، یعنی هغه کې د روزه صحیح کېدل ولا ټول شرایط موجود وي. لہذا کچېر یو نابالغه الک روزهونه سي ماته کی همدغه کې پاگل کس روزهونه سي ماته کی، نو غمنه مطلب ده کفاره نشته او بلکې باندې قضا هم نشته. همدغه کفاره د پر دا هم ضروری دي چې 4 روزه ماته کړی ده د رمضان ولا ادا روزاوي. کچېر یو کس کوم د نفلی روزه نیولې و یا د منت او نظر روزه نیولې و یا همدغه د رمضان قضا روزه نیولې و او ماته کړه، نو دې باندې هم کفاره نشته. همدارنګه فقها لیکلي دي چې کفاره د پر دام ضروری دي چې کوم سره روزاونه سي، نو د صبح صادق په وخت کې، نه صبح صادق په وخت کې غیر د روزې نیت وکي. کچېره سحر صبح صادق په وخت کې د روزې نیت نه وو، هغه نه پست مطلب ده نصف شهر نصف النهار شرعي نه مخکې غنه پست نیت او نصف شهر نهار شرعي نه مخکې نیت وکړو، صبح صادق په وخت کې نیت نه وو، نو دې باندې هم کفاره نشته، قضا پېشته. همدارنګه کفاره د پر دام ضروری دي چې دا کس کوم دا قصدن او عمدن جان بوجھ کر روزه ماته کی. کچېر یو کس مطلب د روزه ماته کا خو ته یاد نه و روزه، نو په دې باندې هم کفاره نشته، بلکې په دې باندې قضا هم نشته. یا همدارنګه غلطی سره یو شی مطلب د خلی کې تنه لاړو، نو دې سره روزه خو ماته شو، خو کفاره ور باندې نشته. یا همدارنګه یو کس کوم دا سحر ټیم کې پښمنه خړلو، هغه په ذهن کې دا و چې پښمنی وخت له ختم نه دشتا ده، لیکن پښمنی وخت ختم شو، نو پاس خوراک سکاک وکړو. یا همدارنګه افطری ټایم له شروع شوی نو، خو په ذهن کې دا خبره راغله چې راګوي کې افطری ټایم شروع شوی دی، هغه روزه ماته کړه، نو دوی شرطونو کوم پیغمبر قضا شته لیکن کفاره نشته. همدارنګه فقها لیکلي دي چې نفسانی شهوت د پرم دا ضروری دي چې پورا طریقې سره ادا شي، یعنی یو سره امبستری وکي پورا طریقې سره. کچېره مطلب دا یو کس مخکې دا مسله ما ذکر کړی و چې امبستری خو نه کوي لیکن لاس نه کار اخلي، چې کوم ته مونږه مشزنی وي، نه دې صورت کې په باندې قضا شته لیکن کفاره ور باندې نشته. همدارنګه کچېره مطلب دا یو کس خوراک سکاک وکړو، هغه لپاره ضروری دي چې دا خوراک سکاک کوم ندي خله په لاره باندې کړی وي. همدارنګه کوم شی خړلې وي غا داسې شی وي چې غذا یا دوايي تور باندې استعماليږي او خلق غشینه لذت اخلي، غن نفرت نه کوي. لہذا کچېر یو کس کوم دا کنکري یا خانه کوم د خله کې واچولو، یا همدارنګه دوايي یا غذای کوم دا خله طرف نه بلکې ورسته طرف نه په خانه ولا کوم لیاره دا غ طرف نه مطلب ده واچول او غ جوف معتبر تا لاړه. یا همدارنګه چاته الټي راغلو مو بھر کې وډه کې خله باندې او بیغنه پس هغه تیر کړو، نو دې شرطونو کې روزه خو ماته شو، لیکن هغه باندې صرف قضا لا کفاره
نشته. همدارنګه کفاره لپاره دا هم ضروری ده چې انسان خپل خوشحالي رضامندي سره روزه ماته کړي. کچې یو کس باندې زبردستی وشوه، خپل اختیار نه او زبردستی لپاره دا فقها لیکلي دي چې چا باندې زبردستی وشوه چې روزه ماته کا روزه نه ماته نو تا به مونږ قتل کوو یا تا به مونږ مطلب ده تا ولا به عذب کټ کوو یا تا ته مطلب ده غټه صدمه تکلیف درکوم. نو کله داسې صورت کې انسان مجبور شي روزه ماته کوي نو روزه خو ماته شي لیکن د بر کفاره نشته، صرف قضا ور باندې نشته. همدارنګه فقها لیکلي دي چې روزه ماته ونه د پر دام ضروری دي چې سړی حکم دا خپل دا روزه خپل فعل سره دا ماته کوي. کچېره خپل فعل نه وو بلکې مثلا یو کس ناسته باران شروع شو هغه خله کې حکم دا باران ولا کتره لاړه، فقها دا مثال کړي. نو دې صورت کې حکم دا هغه باندې کفاره واجب نه ده. همدارنګه فقها لیکلي دي چې کفاره لپاره دا هم ضروری دي چې کچېره کله غره جمع ته نو غته څه عذر لاحق نه وي. لہذا کچېره یو سړی مطلب دا سفر کېو یا یو خزه حامله ده یا یو خزه حکم دا غا مشوم ته پي ورکه چودي ورکه یا یو کا حکم دا غا مطلب دا بیمار شو روزانی ولی بیمار شو یا همدارنګه یو مجاهد حکم دا روزانی ولی و نو غنه بس حکم دا جنگ شروع شو نو به داسې صورت کې حکم دا خزه حامل خزه حکم دا تکلیف شروع شو روزه ماته کیا مطلب دا پي ورکولې مشوم ته غدا پر روزه ماته کړه یا همدارنګه مطلب دا بیماری ډیره زیاته شو کس روزه ماته کړه یا مجاهد ته حکم دا میدان جنگ کې جهاد کې تکلیف شروع روزه ماته کا. نو دې صورتونو کې هم دې باندې مطلب دا کفاره حکم دا نشتا. همدارنګه کوي سر کس روزه ونی ولا بیمار خو نه ده لیکن انتهایی भूख या प्यास होता शुरू शो वगे शो ډیر زیات یا تګه شو ډیر زیات او روزه ماته کا روزه خو ماته شي قضا ور باندې شته لیکن کفاره په دې باندې نشته. همدارنګه فقها دام لیکلي دي چې روزه کفاره لپاره دا هم ضروری دي چې همدارنګه فقها دام لیکلي دي چې روزه کفاره لپاره دا هم ضروری دي چې دا کوم انسان روزه مته کوم فعل کې دي چې قسم ته شوبه نه وي شک پکې نه وي. لہذا کچریو کب مسافر سکم دا مسافر وو روزه ونی ولا غنه پس به قصدن سکم دا ما تکړه نو اوس په دې باندې سکم دا قضا خوشتا خو چونکه سفر شوبه موجوده ده دی واجبانه کفاره ور باندې نشته. همدارنګه یو کس ته احتلام وشو یا یو کس ته الټی راغلو خپل باندې او بیغه دا مطلب دی وګڼلو چې د مارو جامات ده غنه پس خوراک سکا کوکو نو دې صورت کې مغبنه قضا شته لیکن کفاره نشته ولې شوبه دلته کې موجوده ده. همدارنګه کچره خزه او سړی حکم دا خپل رضامندی سره هم بستری وکا خزه ته مړه نو په دې صورت کې دواړو باندې کفاره هم ده او باندې قضا هم ده. کچره یو خون خپل خزه سره زبردستی هم بستری وکا خزه رضامندی نه و ان دې صورت کې فقها لیکلي دي سره خون بره خو کفاره شته لیکن خزه باندې نشته. همدارنګه یو خزه حکم دا روزه ماته کړه سخراق کا کې وکړو څنګه په واجبانه باندې کفاره راتله لیکن مقام نه مخکې غته مطلب د حیض راغلو جمع وشو منسز یا مطلب د نفاس ورته راغلو بچي وشو نو داسې صورت کې په غوونه حکم د کفاره نشته. همدارنګه رمضان روزه ولکم کفاره د غاب زهار کفاره غونتی ده یا د کچا باندې کفاره راغله نو غب اول خدا د څنګه غلام آزاد کی کچېغه غلام غسر نه وي یا قدرت نه وي لکه نن سبا غلام نشتا نو به غا حکم دا 60 روزه مسلسل نسی کچېره 60 روزه طاقت نه وي واقعي طاقت نه وي صرف دا خبره کون سره ما طاقت نشته د خور کس دا خبره کوي نو به 60 مسکینانو ته دوا وخت حکم دا روټي ور کوي. لہذا کچېره یو کس مطلب دا روزه شروع کړي نو دا 60 روزه مسلسل نسی او درمیان کې به واد نغا وشو اتنا پرې خدلا نو دا دیور تسلسل مات شو دا دوباره حکم دا به شروع نه 60 روزه نشي. مثلا چا 35 روزه نیولې وي به درمیان کې و نه غته نو شو دا 35 روزه حکم دا وو کنسیډر کیږي نه دا بشماري کې نه دا به نه سره نه مطلب دا روزه شروع کوي. همدارنګه کيو خځه مطلب دا کفاره روزه نیولې غته نفاس راغلو بچي وشو نو دا اوس کومې روزه نیولې دا ختم شوه به مطلب نه سره نه شي. البته کشری خځه ته مطلب دا مینس کې منسج راغلو جمع او شو حیض او تراغلو
نو دې سره تسلسل نه متیږي سونه ورځ مطلب د حیض او تراغلو د سیده پرېګ دی غنه پس څنګه حیض بن شي دوباره به مطلب د شروع کوي او سوره نجی نیولې او غل مخکنه مثلا 30 ورځې نیولې او ته حیض راغلو 7 دن اوس به دا بیا مطلب ده څنګه حیض ختم شي دا به شروع کوي او دا به دیوله 31 ورځې مطلب ده کنسیډر کیږي شماريږي همدارنګه او کچېره 4 ورځې شروع کې نو کچېره اسلامي تاریخ بالکل اول تاریخ باندې شروع کې اسلامي اول میاشتې اول تاریخ باندې شروع کې نو دا خو به 2 ورځې مطلب 2 میاشتې ورځې نشي چاہے وہ دا میاشتې 30 ولوي یا چاہے 29 ولوي یا 30 یا 29 ولوي البته کچېره چا اسلامي تاریخ په مینس کې ورځې شروع کړي نو دا به اوس به 60 ورځې کوم نه دا پرو کوي دی باندې دا ضروري دي همدارنګه فقها لیکلي دي چې لکه کایو کس کوم د 60 مسکینانو ته 2 وخت روټي ورکې نو دام صحیح ده همدارنګه کچېره یو کس کوم دا یو 60 مسکینانو پروټه بځای باندې غور کیدا پیسې نو غلام ورته ورکول شي پیسې متور کول شي غلې په ځای باندې پونه 2 سیر گندم سکوم دا یو مسکین ته 60 مسکینانو ته دامر کول شي امدی په ځای باندې سکوم دا ورته پیسې هم کول شي او 60 مسکینانو ته مطلب د روټي یو ورځ کې مر کول شي صبح شام یا همدارنګه یو ورځ ورته ورکې به ورکې سمنس کې ګیپ راشي بل ورځ ورکې دام جایز ده لیکن کوم مسکینانو ته اول روټي ورکې کنه هغه مسکینانو ته به دا مطلب ده دا ورکې مسکینان بدلول نه شي کله بدل کړو دا مطلب ده جایز نه دی به کفاره ان کېږي همدارنګه کا مطلب د پیسې ورکې نو بیا یو کس ته کوم دا اټوله پیسې نشي ورکولای که یو کس ته اټوله پیسې ورکې کنه نو دیوله دا کفاره ونه شو بل به 60 مسکینانو ته ورکې کچې غواړي چې یو کس ته ورکې نو به زنا ورته ایوای ورځ ولا مطلب د ایوای ورځ ولا ورته ورکې یک مست کوم دا 60 دن ولا پیسې یو غریب ته کوم دا ورکې د نشي ورکولای همدارنګه که یو غریب نه روټي خوري نو دام صحیح ده یو غریب باندې کوم دا روټي وخوري 60 ورځې صبح شام دام ور باندې خورل شي دام ضروری ده همدارنګه فقال کلی دي کچې یو وخت باندې 120 کسانو ته روټي ورکړو دام صحیح نه ده د اسلام کفاره نه کیږي بلکې 2 وخت باندې 60 مسکرانو ته بیل کوم نه دا روټي ورکړي نو دا تاسو سره مطلب ده د روزه کفاره ولکم مسائل کوم صورتونو کې کفاره کیږي کوم کې نه کیږي بیان کو الله تعالی د ماته تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کوو توفیق نصیب کی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم